د ماشومانو وظیفه به څنګه چک کو او کم ماشومان چې پرایویټ سکولونو ته ځي هغو ته به دا وظیفه میلاویږي که نه او د یو ماشوم په سر باندې 100 روپۍ میلاویږي. داسې قسمه قسم سوالونه چې دي اکثر ځینې کسان کوي. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده چې د ماشومانو روپۍ به څنګه معلوموي او کوم ماشومانو ته به دا روپۍ میلاویږي او دا څومره روپۍ دي. د هغې لپاره چې د ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا د ویډیو معلوماتي نو تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي. نو اکثر ځینې کسان دا تپوس کوي وایي د یو ماشوم په سر باندې چې دی څومره روپۍ ورکوي. لکه کم چې د بېنظیرې کفالت پروګرام روپۍ دي د هغې سره چې کم د ماشومانو روپۍ میلاویږي نو د یو ماشوم په سر باندې څومره روپۍ ورکوي. نو دا قسمه قسم روپۍ ورکوي. لکه د هلک په سر باندې چې دی روپۍ کمې ورکوي، د جنۍ په سر باندې چې دی دا روپۍ تاسو ته زیاتې میلاویږي. لکه اوس چې تاسو خپل ماشوم داخل کړو په سکول کې نو د هغې به تاسو ته میلاویږي چې هلک وي د هغه به تاسو ته 2000 روپۍ میلاویږي. دغه شانتې که جنۍ نو د جنۍ چې دی دا به تاسو ته 2500 میلاویږي. دغه شانتې چې هغه په سکول کې بیا مخکې لاړ شي دغه شانتې میډل ته ورسي نو د هغې سره بیا دا سیوا کېږي. بیا به د هلک چې دی هغه به 3000 او د جنۍ چې دی هغه به 3500 وي. دغه شانتې چې بیا نور مخکې لاړ شي نو 1000 روپۍ چې دی به دې کې سیوا کېږي. بیا به د هلک چې دی د هغه به 4000 روپۍ او د جنۍ چې دی د هغه به 4500 روپۍ. لکه 4500 روپۍ چې دی دا میلاویږي او دا به د 22 سال عمر پورې چې دی دا میلاویږي. لکه د 4 کالونو والا د 20 کالو پورې چې دی دا وظیفه به میلاویږي چې دی سکول کوي نو هلو به ورته میلاویږي او په سکول کې د دې 70% حاضري راځي نو د هغې نه وروسته به دا دې ته میلاویږي. چې 70% حاضري نه نو دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې خپل ماشومان به په سکول کې داخلوئ. بل به دا کوشش کوئ چې هغه به پابندۍ سره سکول ته ورولېږئ. عمران خان چې دا پروګرام شروع کوو دا هم د دې لپاره شروع کړو چې دا پروګرام د غریبانو دپاره دی. زیاتر داسې غریبانان دي چې هغه په خپلو ماشومانو باندې چې دی مزدوري کوي. نو د دې د وجې نه ول هغه دا وظیفه چې دا مقرر کړه چې دی د خپل ماشومان چې دي دا په پابندۍ سره سکول ته لیږي نو موږ به دې له وظیفه ورکوو. نو چې روپۍ میلاویږي نو بیا هر یو کس دا کوشش کوي چې موږ خپل ماشومان چې دي هغه په پابندۍ سره ورولېږو چې دې ته دا روپۍ چې دي دا میلاو شي. نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ د خپلو ماشومانو 70% حاضري چې دا پوره کوئ چې 70% د دې حاضري پوره شي نو هلو به دې ته دا روپۍ چې دي دا میلاویږي. بل دا خبره هم ده چې تاسو په کوم سکول کې داخل کړي چې هغه سکول ته د بېنظیرې کوم ټیم چې دی د بېنظیر پروګرام کوم ټیم چې دی چې هغه سکول ته ځي او ستاسو د بچي معلومات کوي چې معلومات وکړي نو د هغې نه وروسته به دا روپۍ میلاویږي. که تاسو ته نه میلاویږي نو اول کوشش کوئ چې د هغو هغه ټیم راغلی دی که نه دی راغلی چې سکول ته راشي نو د هغې نه وروسته به میلاویږي. بل دا چې په دې کې به تاسو خپل ماشومان چې دی هغه به رجسټر کوئ چې رجسټر یې کوئ د هغې نه وروسته چې دی بیا به تاسو ته دا روپۍ میلاویږي. خو ځینې کسان پکې دا خبره کوي وایي دا پرایمري سکول او د میډل سکول خبره کوي چې کم کسان چې په پرایویټ سکول کې سبق وایي چې هغو ته به دا میلاویږي که نه میلاویږي. نو کم کسان چې په پرایویټ سکول کې سبق وایي هغو ته هم دا میلاویږي او که په سرکاري سکول کې سبق وایي هغو ته هم میلاویږي. خو د هغې لپاره به تاسو دغه تپوس کوئ چې کله د هغو ټیم راشي نو د هغې نه وروسته چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. پرون هم په دې باندې چې دی موږ ویډیو کړې ده چې دا د ځینې قسطونو سره به تاسو ته میلاویږي او د ځینو سره چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو که هغه ویډیو نه یې کتلې هلته لاړ شئ هغه ویډیو لازم وګوره. په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک سرچ کوئ زموږ د یوټیوب چینل باندې ته راشئ هلته هم کتی شئ او په فیسبوک پیج کې چې دی هم هغه ویډیو تاسو کتی شئ کومه چې موږ پرونی اپلوډ کړې ده. دغه شان ځینې کسان پکې دا تپوس هم کوي چې موږ به د ماشومانو روپۍ څنګه چک کوو چې زموږ د ماشومانو روپۍ راغلي دي که نه دي راغلي. نو دا روپۍ چې دي دا تاسو د دې نورو روپو سره چک کولی شئ. لکه آنلاین چې کوم د هغو ویب سایټ دی 8171 په هغې باندې چې دی دا روپۍ تاسو چک کولی شئ. کله ستاسو روپۍ راغلي 10500 نو د هغې سره چې کومې سیوایي روپۍ راغلي نو هغه سیوایي چې دی دا بیا ستاسو د ماشومان وي. که جنۍ یې چې تاسو ته به سیوا میلاویږي چې هلک دی د هغې به کم میلاویږي. بیا چې ستاسو څومره بچي د هغې بچو په حساب باندې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي. نو 8171 به سرچ کوئ د هغې په تر باندې تاسو خپلې روپۍ چې دی دا چک کولی شئ. که بیا هم طریقه نه درځي په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک سرچ کوئ هلته کې د دې په باره کې موږ ویډیوګان کړي دي. خو حالن ساعت چې دی هغه ویب سایټ نه دی اپډیټ شوی. چې کله اپډیټ شي نو بیا به تاسو ته هلته کې صحیح معلومات چې دی هغه میلاویږي. نو که اوس تاسو لاړ شئ نو هلته کې تاسو ته صحیح ریکارډ چې دی دا نه شي ښوولی او په راتلونکي وخت کې چې کله پیسې شروع شوي نو تاسو ته به د هغې هغه صحیح ریکارډ چې دی هغه تاسو ته ښوولی کېږي چې ستاسو د ماشومانو دا روپۍ ورسره هم دي او 10500 چې دي دا د بېنظیرې کفالت دي. نو په دغه طریقه یې چک کولی شئ. د کومو کسانو په زړه کې چې شک و چې د پرایویټ سکول ماشومانو ته به دا میلاویږي که نه میلاویږي نو د پرایویټ سکول ماشومانو ته چې دی هم دا روپۍ میلاویږي.